ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين مبتدا أو استجابوا لربهم يعني أجابوا دعوة الله ورسوله إلى الجهاد دور خبر ده. نعم صحوح. الذين استجابوا لله والرسول دا الذين موصول ده او استجابوا لله والرسول دا ورتسل دا موصول سره د خپل سلینه دا مبتدا او للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم اغورست للذين ورته خبر ده. نو پدې کې الله پاک بیان د جهاد کوي. الذين استجابوا اغه خلق اغه کسان الذين استجابوا چې حکم منل ده عربی کې اطاعوا لله والرسول حکم منل ده د الله والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم من بعد ما اصابهم القرح ورست داغینه چې ورسید دوی ته زخم. القرحنا جنس زخم مراد ده. نو صحابه زخمیان شو. للذین احسنوا دا للذین دا هغه خلقو د پاره احسنوا چې هغوی احسان کړی دی بطاعت الله. للذین احسنوا منهم واتقوا یعنی من المخالفه او د مخالفت نه ویریدلی دي اجر عظیم د دوی لپاره اجر لوی دی. دلته الله بقید ولګول چې الذين استجابوا د دوی لپاره اجر عظیم په دې دوه قیدونو باندې دی. یو قید احسنوا دویم قید چې دی واتقوا. کدا دوه قید پکیو نو د دوی لپاره اجر عظیم دی چې احسنوا واتقوا. او کدا دوه قید پکې نه نو بیا به اجر عظیم ورته نه. نو ګوره دا دوه قید چې دی اصل مقصود په دې دوه قیدونو کې مدح او تعلیل دی. د دوی لپاره اجر عظیم دی. علت ورته احسان او تقوا ده. نو د دې دوه قیدونو د ذکر نه مقصد تعلیل دی. تقید نه دی چې مطلب په صحابو کې بعضی خلک داسې دي چې احسنوا واتقوا پکې شته او بعضی پکې داسې دي چې احسنوا واتقوا پکې نشته. نو د دې دوه احسنوا واتقوا د دې احسان او د تقوا د ذکر نه مقصود تعلیل دی، تقید نه دی. ځکه صحابه کرام ټول محسنین او متقین دا منهم چې د احسنو د ضمیر نه حال واقع شوی دی. اجر عظیم للذین احسنوا منهم واتقوا. دا جمله ټوله دا اجر عظیم مبتدا مؤخر ده. للذین احسنوا خبر مقدم ده. مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره د مخکینی الذین د لپاره خبر ده. الذین قالوا دا بدل ده د مخکینی الذین نه. دا هغه خلق دی قال لهم الناس چې دوی ته ویلي خلقو ركب عبد القيس ان الناس چې د ابو سفیان او د مرګری قد جمعوا لكم دوی تاسو ته جمع شوي دي. دا چې کله د احد جنگ خلاص شو نو کفار اعلان وکړو چې روان کال کې به بیا زمونږ او تاسو سره په همدغه ورځ جنگي. پیغمبر علیه السلام ورسره ومنله. روان کال په دغه تاریخ باندې پیغمبر علیه السلام بدر ته راغلو. دې ته بدر الصغرا وایي. کافران خو ډارېده خو رکب عبد القیس ته ویلي چې تلاړ تاسو کله مدینه منورې ته لاړې نو موږ جنگ ته نشو تللی چې دا پړه په مسلمانانو واچو. نو مسلمانانو په مدینه منوره کې تشویش خپور کوي چې دومره لوی فوج دی د ابو سفیان لښکر را روان دی او تاسو سره به مقابله کوي. نو رکب عبد القیس راغی او په مدینه منوره کې د اوازه خپره کړه. نو الذین دا هغه خلق دی قال لهم الناس چې دوی ته رکب عبد القیس ویلي ان الناس چې ابو سفیان او د مرګری قد جمعوا لكم په تحقیق سره را جمع شوي دي تاسو ته فخشوهم نو د دوی نه ویریږئ. فزادهم یعنی فزاد المقول لهم دا مقوله زیاته کړي د دوی لپاره ایمانا د دوی ایمان نورم قوي کوي. وقالوا حسبنا الله او ویلی دوی یعنی یقولو خو د تحقق د وجه نه قالو باندې تعبیر کوي. دوی وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل. الوکیل یعنی الموکول الیه نو فعیل په معنا د مفعول سره دی. نو الله پاک هغوی ته شکست ورکړو. فانقلبوا بنعمة من الله نو را واپس شو دا مجاهدین بنعمة من الله په نعمت باندې د الله نه یعنی ثواب او غنیمت ورته ملاو شو. ثوابونه ورته الله پاک ورکړو. تجارت یې مکړو په بدر الصغرا کې جنګ ونه شو. وفضل او د الله فضل هي ربح تجارتهم في الطريق. نعمت نه مراد ثواب او د فضل نه مراد ربح تجارتهم في الطريق. لم يمسسهم سوء ونرسد دوی ته الجرح والهزیمه
نه زخم او نه شکست واتبعوا دوی تعلیل یدم د دې وجه دا ده چې دوی پیروي وکړه رضوان الله د الله د رضا والله ذو فضل عظیم بشک الله پاک چې د لوی فضل والا دی انما ذالکم مبتدا د الشیطان ورته خبر دی انما ذالکم المثبت دا سستون کې غلط اوازو والا خورون کې انما ذالی دا مثبت پسا دا د غلط اوازو ورا خلون کې چې کوم تاسو ته وایم الشیطان دا شیطان دی نو الشیطان می درته خبر کړو یا داسي وای چې ذالکم الشیطان موصوف صفت دی یا بدل مبدل منه دی یا معطوف عطف بیان دی دا مبتدا ده او یخوف ورته خبر دی یخوف اولیاءه د خپل دوستان ویری یخوف اولیاءه نو دلته مفعول به مفعول ثانی ورته حذف قداسي ویا یخوفکم باولیائه فخپل دوستانو تاسو ویری یعنی د مکی د مشرکانو نه تاسو ویری یخوفکم اولیاءه یی پم د مکی په مشرکانو تاسو ویری یا د مکی د مشرکانو نه تاسو ویری یخوفکم اولیاءه او کدا کوم پکې نه حسبوي نو اولیاءه دا یو مفعول ده المنافقین اولیاءه المنافقین یخوف دی ویری څوک ویری اولیاءه المنافقین خپل اولیاء ویری چې هغه منافقان دي او بل څوک نشي ویروله فلا تخافوهم ندوین مو ویریږي وخافوني او زمانه ویریږي ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان لرون کی بقدرتی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غمجن دین کتا الذين دین المنافقون المتخلفون هغه منافقان چې د جهاد نشاته پاتې شوی یا د دې مصداق المنافقون المتخلفون ده یا قوم من العرب ارتدوا عن الاسلام یو قوم د عربانو نه اول مسلمانان شو بیا مرتد شو نو تا دي غمجن کې د خلق یسارعون یعنی یقعون فی الكفر سریعا یسارعون متضمن د معنا د یقعون لره نو دا متضمن اصل کا او د دې متضمن د دغه د متعلقاتونه کنو دا شی ویا یسارعون فی الكفر یقعون فی الكفر سریعا چبیر پتیزی سره په کفر کې واقع کیږي لغایت حرصهم وشدت رغبتهم ځکه د کفر سره ډیر حرص ده او د کفر سره ډیر مینه ده انهم لن يضر الله شيئا بشک دوی چې دي هیڅ د سره به ضرر ونه رسي الله ته هیڅ شی يريد الله دا جمله مستأنفه ده لبيان موجب مسارعتهم ولپتیزی سره په کفر کې واقع کیږي لکه سائل چې سوال کړي چې لم يسارعون في الكفر په کفر کې ولپتیزی سره ورغورځيږي الله فرمایي يريد الله اراده لري علت ذاته الله يجعل لهم حظا في الاخره چې مقرره نکي د دوی لپاره برخه په آخرت کې ونګرځي د دوی لپاره برخه په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره د دغه مخکینی حرمان سره به عذاب عظیم دون عذاب وي دا لهم عذاب عظیم په موضوع د حال کې د ضمیر د لهم نه یعنی الله پاکو د ثواب نه محروم کړي دي د دې حرمان سره به دردناک عذاب مرتي ان الذين اشتروا الكفر بالايمان اغه خلق الله پاک فرمای اشتروا الكفر یعنی اخذوا الكفر استعاره بالتبعيه ده بالایمان یعنی بدلا من الايمان د ایمان په بدل کې کفر واخستو لن يضر الله شيئا دی بد الله دین ته هیڅ ضرر ونه رسي لن يضر دين الله شيئا ولهم عذاب اليم او د دې لپاره عذاب مؤلم دی ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دي نه کوي کافران انما نملي لهم دا قائم مقام د مفعولین د يحسبن نه دي ګمان دي نه کوي په څه شي دي ګمان نه کوي انما نملي لهم یعنی انما نطيل ونؤخر لهم دا موږ چې وګدواله راولو او تاخير په مرګونو د دوی کې راولو خير لانفسهم پدې دا ګمان نه کوي چې دا بهتر دی د دوی د نفسونو لپاره انما نملي لهم خير لانفسهم ګمان دي نه کوي پدې املا پدې تاخير چې دا خیر دی د دوی د نفسونو لپاره انما نملي لهم انما نؤخر لهم دوی ته تاخير د دې لپاره راولو د دوی په مرګونو کې ليزدادوا اسما چې دوی زیاته کې ګناه
ولهم عذاب مهین او د دوی لپاره عذاب سپکونکی دی. والهزیمة یوم احد للتمییز بین المنافقین والمؤمنین. د احد په جنگ کې چې کوم شکست راغی دا د تمییز دپاره و. نو الله فرمایي دا مضمون وروسته بیانوي د دې تمییز دپاره ظاهري شکست راغلو. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. ما كان الله ندى الله پاک ليذر المؤمنين چې پریدي مؤمنان یعنی ليترك المؤمنين والكافرين چې مسلمانان او کافران پریدي على ما فاغ التباس باندې انتم عليه چې اوس تاسو ور باندې مؤمنان او منافقان ګډ وډ ګرځي. نو په دې التباس الله پاک مؤمنان نه پریدي چې په دواړو یو برابر اجرا د احکام د اسلامي حتی یمیز الخبیث تر دې پورې چې الله پاک جدا کی. یمیز الخبیث د خبیث نه مراد کافر دی، من الطیب د طیب نه مراد مؤمن دی چې کافر د مؤمن نه جدا کی یا کفر د اسلام نه جدا کی. وما كان الله ليطلعكم على الغيب دا دفع د توهم دا چې دې شکست ته ضرورت دی چې د دې په وجه منافقان د مؤمنانو نه جدا کیږي. خو بس د غیب علم دی الله پاک صحابه کرامو ته ورکي او غیب منافق او مؤمن پیژني. نو الله پاک فرمایي وما كان الله ند الله پاک ليطلعكم چې تاسو خبر کی په غیب فتعرف المنافق وغيره قبل التمييز چې تاسو منافق او غیر منافق د دې تمیز نه مخکې پیژنئ. ولكن الله يجتبي لیکن الله پاک چې د غورکی من رسوله د من د پر د ابتدا د غایې دی. الله پاک غورکی د خپل پیغمبرانو نه ټول پیغمبرانو غوړه کړ چې من د پر د ابتدا د غایش او یا من د تبعیض د پر ده. نو بیا بعض رسول ته الله پاک اطلاع علی المغیبات ورکړی دا لیکن الله پاک مختار کوي بعض د خپل پیغمبرانو نه هغه چې د الله اراده ورته وشي هغه ته اطلاع علی المغیبات ورکړي. نو اطلاع علی المغیبات چې دا مختص ببعض الرسل وفي بعض الاوقات دلته روح المانی وګورئ. فإن الإطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل وفي بعض الأوقات. اطلاع على المغيبات الله بعض پیغمبرانو ته ورکړی دا او په بعض اوقات کې ورکړی دا. د دې ځکه روح المانی دا تقدیر لګولې چې من د تبعیض د پاره کوي. فآمنوا بصفة الإخلاص. نو په صفت د اخلاص باندې تاسو ایمان راوړئ. بالله ایمان راوړئ په الله پاک باندې چې الله پاک مبارک دا عقیده وساتي چې عالم الغیب یوازې الله دی بأن يعلموه وحده مطلعا على الغیب. فالله یوازې دا عقیده وساتي چې په غیب یوازې الله خبردار دی. همدلته د بالله لاندې روح المانی لیکلي د الله په باره کې دا عقیده وساتي چې یوازې الله عالم الغیب دی. فآمنوا بالله ورسوله او د الله په پیغمبرانو ایمان راوړئ. دا عقیده د پیغمبرانو په باره کې وساتئ بأنهم عباد مجتبین چې دا داسې بندگان دي چې الله مختار کړي دي. لا يعلمون الا ما علمهم الله. دوی په بل څه نه پوهېږي په هغه څه پوهېږي چې الله څه ورښودلي دي. وإن تؤمنوا وتتقوا که تاسو ایمان راوړئ او د الله نه وویرېږئ فلکم اجر عظیم نو ستاسو دپاره به لوی اجر وي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله دا فاعل د پاره د يحسبن ده مفعول اول ورته حذف ده چې بخلهم ده دا يبخلون ور باندې دلالت کوي دا سله ور باندې دلالت کوي. دا هو ضمیر فصل ده بین مفعولي حسبه د حسبه د دوړو مفعولین په مابین کې دا ضمیر فصل ده. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. ګمان دي نه کوي هغه خلک چې هغوی بخل کوي په هغې مالونو چې الله دوی ته ورکړی د خپل فضل نه. هو دا ضمیر فصل شو. دا بخل د دوی خیرا لهم چې دا د دوی لپاره بهتر دی. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم. ګمان دي نه کوي په خپل بخل دلته بخلهم مقدر کا دا به مفعول اول شي. ګمان دي نه کوي په خپل بخل هو خیر لهم چې دا بخل د دوی لپاره بهتر دی. دا هو ضمیر فصل دی چې دا د دوی لپاره بهتر دی. بل هو شر لهم بلکې دا د دوی لپاره دا بخل شر دی. سيطوقون بیان لقوله شر لهم. دا شر لهم تفسیر الله پاک څنګه ورته شر دی. سيطوقون سین زائد دی د لپاره د تاکید دی او کلام په خپل ظاهر باندې ور حمل دی.
سیطوقون زر دی چې په غاړه کې به ورته واچولی شي ما بخلو به هغه مال چې دوی ور باندې بخل کړی دا به په غاړه کې ورته واچولی شي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې نو کلام په خپل حقیقت باندې ورحمل دی بخاری کې حدیث دی د ابي هريره رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته چاته چې الله پاک مال ورکړي او د خپل مال زکات ادا نه کی مسل له شجاع اقرع الله پاک به د مال نه ورته جوړ کی یو مار چې په تندې کې به دوه ټاکی له زبیبتانی یطوقه یوم القیامت دا مار به د غاړې نه راتاویږي د قیامت په ورځ فیأخذ بلهزمتیه د دې جامونه بیرانیسی او یقول ورته به وایي چې انا مالک انا کنزک بیا پیغمبر علیه السلام په استشهاد کې دا آیات کریمه تلاوت کړو چې سیطوقون خامخا به په غاړه کې ورته واچولی شي هغه مال چې دوی ور باندې بخل کړی او د قیامت په ورځ نو حقیقت مراد ده د مال نه به مار جوړ شي او په غاړه کې به ورته واچولی شي او امام مجاهد رحمه الله دلته حقیقت نه مرادی هغه وی سیطوقون ما بخلوا د دې معنا ده سیکلفون ان یأتوا بمثل ما بخلوا به من اموالهم یوم القیامت دوی به مکلف کړي شي په مثل د ما بخلوا به سیطوقون یعنی سیکلفون دوی به مکلف کړي شي په څه به مکلف کړي شي ما بخلوا یعنی مثل ما بخلوا بمثل ما بخلوا به په مثل د هغه مال به مکلف کړي شي چې دوی ور باندې بخل کړو په دې به مکلف شي چې دومره مال وسره وړه چې تای زکات نه ورکولو ولله میراث السماوات خاص د الله د پاره ده میراث د اسمانونو د زمکو د الله ته پاتې کیږي والله بما تعملون خبير الله تاسو په اعمال باندې خبردار ده مخکې بیان د بخل دلته الله پاک بیان د بخل کوي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله يهود ویلي پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې چې ان الله فقير يستقرض منا الله پاک فقیر دی زمونه قرض غواړي ځکه الله پاک وایي چې تاسو صدقه وکړئ او دا صدقه قرض دی من يقرض الله قرض حسنا نو الله فقیر دی زمونه قرض غواړي نو الله پاک فرمایي لقد خامخا په تحقیق سره یو د لام معنا شو یو د قد معنا شو خامخا په تحقیق سره دا دوه تاکید الله پاک ولې ذکر کړو د دې وجه دا و چې دوی د خپل وینا نه د پیغمبر علی السلام په مجلس کې منکر شو نو انکروا عند النبي صلى الله عليه وسلم عن القول والانكار عن القول بمنزله الانكار عن السبب عن السمع انکار د قولنا دا په منزله د انکار عن السمع ده چې زمون وینا الله نه دا اوریدلې ځکه مونږ نه دا ویلې په خبره خو پوه شو دوی د دې وینا نه منکر شو د سمع نه خو نو منکر نو دا توکید خو الله د سمع سره ذکر کړو نو انکار د قولنا دا په حقیقت کې انکار دی د سمع نه چې چا نه ویلي خو الله به نه اوریدلی چې وی نه وي خو نه اوري چې وی به اوري نو انکار د قول نه دا انکار د سمع نه دی لدی وجنه الله پاک قسم باندې مؤکد کړه دا خبره لقد سمع الله لام موطئ للقسم دی والله الله می دی قسم دلته قسم مقدر دی قد سمع الله چې الله پاک واوریدا دا فنحاس د يهود یو مولاو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې والله یا ابا بکر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقير من الله ته محتاج نه یو الله مونږ ته محتاج دی وما نتضرع اليه كما يتضرع الينا مونږ له الله ته وې تمرا زاری نه دي کړی لکه الله چې مونږ ته زاری کړی دي وان عنه لاغنياء مونږ د الله نه بے پروا بس دا جمله دوی ویلې نو الله واورېدا قسم دې چې په تحقیق سره الله واورېدا قول فنحاس قول د فنحاس ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا ډیر سخت وهلو قول الذي قالوا وينادى اغي فنحاس چې ویل ان الله فقير استهزاء ویل چې الله غریب دی ونحن اغنياء او من مالدار یو سنكتب سند تاکید د پاره ده یعنی لن يفوتنا ابدا زمونه بدا فوت نش کتابت خپل حقیقت پاتې ده سنكتب من بولیکو لیکل خو ملائکه کوي نو په دې نسبت کې مجاز ده
ځکه لیکل ملایکی کوي نو یا مجاز عقلی راوړه په دې نسبت کې او یا مجاز لغوي راوړه کتابت او مجاز د حفظ نه کار نو بیا به اسناد په خپل حقیقت پاتې وي سنكتبو یعنی سنحفظو موږ به محفوظ کو په خپل علم کې ما قالو د دوی دا وینا وقتلهم الانبیاء بغیر حق موږ به ولیکو هغه وژل د دوی پیغمبرانو لره ناحقه نسبت د قتل دوی ته شوی دی قتل خو د دوی پلارانو کړی و باعتبار الرضاء بفعل القاتلین دوی د قاتلینو په فعل باندې راضي وو نو الله دوی ته نسبت وکړو ونقول لهم يوم القيامة يعني ده قيامت پرز بزدوی ته ووایم ذوقوا عذاب الحريق حريق ده فعل وزن ده په معنا ده محرق وڅکي هغه عذاب محرق اضافت د عذاب دی حریق ته اضافت بیانی ده هغه عذاب چې هغه حریق ده ذال دا عذاب کتا ته ویم بما قدمت من الاستهزاء دا په سبب د هغه باندې ده چې دوی مخکې کړي ده چې هغه استهزاء ده دا په سبب د استهزاء چې مخکې کړي ده د دوی لاسونو وان الله دا عطف ده په ما باندې په بما کې بما قدمت ایدیکم ما قدمت ایدیکم یو سبب ده او ان الله دا چې په ما ور عطف کوي د بالاندې داخل کوي نو دا بل سبب ده یعنی دا عذاب الله د دې وجنه ورته ورکوي یو سبب ورته ما قدمت ایدیکم ده او دویم سبب ورته دا چې ان الله ليس بظلام للعبید الله ظالم په خپل بندگانو باندې نه دی الله په خپل بنده باندې ظلم نه کوي نو دویم سبب ورته نفي د ظلم ده نفي د ظلم تقاضا د عدل کوي عدل چې د تقاضا د اصابه المحسن ومعاقبه المسيء کوي عدل تقاضا د دې کې چې محسن ته ثواب ورکړي او مسيء ته عذاب ورکړي نو دا دویم علت د پاره د ذالکا اوس په دې باندې اعتراض واردېږي چې ظالم عذاب تراجع شو او د دې عذاب دوه سبب شو یو سبب دا شو چې ما قدمت ایدیکم دا خو ټیک ده دویم سبب دا شو چې ان الله ليس بظلام للعبید دا نفي د ظلم دا دویم سبب شو او ما درته ویل چې نفي د ظلم عدل غواړي کنه یعنی عدل دویم سبب نو عدل تقاضا د دې کې چې محسن ته ثواب ورکړي او مسيء ته عذاب ورکړي او که محسن ته ثواب ورنکړو او مسيء ته عذاب ورنکړو نو دا به عدل نه حالانکه دا بیا عدل دی صحیح دا نفي د ظلم سبب د عذاب دی ځکه نفي د ظلم عدل دی او عدل د دې تقاضا کوي چې محسن ته ثواب ورکړي او مسيء ته عذاب ورکړي خکوري نه کی بیا عدل نه حالانکه بیا عدل دی نو قیاس درنه جوړ کا لو کان نفي الظلم سببا للتعذيب کدا نفي د ظلم سبب د پاره د تعذيب شي لکان ترک التعذيب ظلما نو ترک التعذيب بظلم شي حالانکه ترک التعذيب ظلم نه دی الله چې کافر ته عذاب ورنکي دا ظلم نه دی نو لو کان نفي الظلم سببا للتعذيب لکدي آیات کې لکان ترک التعذيب ظلما لكن التالي باطل فالمقدم مثله تو ورته جواب ورکا چې په دې آیات کې نفي د ظلم دا علت نه ده بلکې نفي د ظلم دا سبب ده او د سبب او د علت په مابین کې فرق دی دا قلم سبب د کتابت ده او علت د کتابت نه ده قلم باندې چې لیکل کوي سبب د کتابت ده او علت د کتابت نه ده د علت او د سبب په مابین کې فرق ده دلته نفي د ظلم سبب د پاره د تعذيب ده علت د تعذيب نه ده خو شو نو چې سبب د پاره د تعذيب شو علت موجبه نشو نو تخلف جائز ده نفي د ظلم سبب د پاره د تعذيب ده لکه قلم چې سبب د کتابت ده قلم به وی کتابت بنئ نفي د ظلم به وی او بیا هم تعذيب نه بلکې عدم تعذيب وي خبره پوه شئ نو نفي د ظلم ته سبب ویل ده علت ورته نه دی ویل او د سبب او د مسبب په مابین کې تخلف راتلی شي د علت او د علت موجبه او د معلول په مابین کې تخلف نشراتي دا شی ویا د دې اعتراض نه چې ځان خلاصې دا ان الله په ما مور عطف کوا دا ان الله خبر د پاره د مبتدا محذوفی کا دا شی ویا والامر انه تعالی شان دا چې الله پاک ظالم خپل بنده باندې نه ده بے ګناه بنده ته عذاب نه ورکړي الله پاک چې خپل بنده ته بے ګناه عذاب ورکړي دا بیا هم ظلم نه ده خو ظلم محال ده او تعذيب بغیر ذنب دا محال نه ده
خو الله پاک په صورت د محال کې ذکر کړو داسې واقع نه ده داسې کوي نه وان الله ليس بظلام للعبيد ويعذبهم بغیر ذنب چې الله پاک دې ته عذاب ورکړي بې ګناه الذين قالوا ان الله عهد الينا الذين ذا بدل ده د دې عبيدنا الذين قالوا ان الله عهد الينا د دین یا کعب ابن اشرف مراد ده یا فنحاس یا حوی ابن احطب دا هغه خلق دی قالو چې دوی ویلي ان الله عهد یعنی امرنا فی التورات الله پاک مونږ ته په تورات کې امر کړی دی الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نه راوړو پیغمبر ته بل پیغمبر باندې به مونږ ایمان نه راوړو وان جاءنا بمعجزات ظاهره اگر چې واضح معجزات راوړي خو مونږ به په بل پیغمبر باندې بیا هم ایمان نه راوړو حتى يأتينا تردي چې دې مونږ ته راتللو کې بقربان په یوه قربانۍ باندې تأکله النار چې ویخوري اور سپین اور به د دوی په قربانۍ رانازلېدو او د دوی قربانۍ به یې خوړې او دا سپین اور نار بیضاء سونګېدو به داسې قل قد جاءكم رسل الله فرمایي ته دوی ته ووایه چې په تحقیق سره راغلي تاسو ته پیغمبران من قبل زمانه مخکې رسولم کې دا تنکیر د تکثیر د پاره دی یا د تعظیم د پاره دی که د تکثیر د پاره کې ډېر پیغمبران کثیر العدد او که د تعظیم د پاره کې کبیرة المقدار د لویو مرتبو والو بالبینات متلبس واضح معجزو باندې المعجزات الواضحه واضح معجزه ورسره وي وبالذي قلتم او هغه معجزه ورسره وا کوم چې تاسو ویلي وهو القربان الذي تأكله النار فلما قتلتموهم نغوي ولتاسو وجل إن كنتم صادقين نستاسو دا تقوس دا غختنا دا معجزي عنادا دا فإن كذبوك كدوي تاتا نسبت تدروغ وكرو فيما جئت به دا تا چكم دين راوله دا فدي كي تاتا نسبت تدروغ وكرو نو جزاي حذف دا فلا تحزن نو تمخفكيغا فقد كذب دا دلیل دا جزا ده دا می جزا څنګه نکړه چې دا جزا په شرط مرتب وي او دلته دا جزا د دې شرط نه مقدمه ده فإن كذبوك دا د پیغمبر علی السلام د زمانی خبره ده او فقط كذب رسول من قبلك دا خو د تیرو پیغمبرانو د زمانو خبره ده تکذیب مخکې شوی ده د نورو پیغمبرانو دا جزا په شرط نه ده مرتبه لدی وجنه دلته به جزا مقدره کی داسې به وي فإن كذبوك فلا تحزن کدوی تا ته نسبت ته دروغ کوي تا ته دروغجن وي نو ته مخه فکیږه ولې مخه فکیږه ځکه دا عام مصیبت دی او کوم مصیبت چې عام یا آسان وي فقد كذب رسول من قبلك ځکه نسبت ته دروغ شوی و ډیرو پیغمبرانو ته ستانه مخکې عصام سے فرمایي چې تعویل ته ضرورت نشته هغه تقدیر د آیات داسې وي عصام فإن كذبوك فتكذيبك تكذيب رسول من قبلك کدوی تا ته نسبت ته دروغ کوي نو دا ستا تکذیب د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی دا فقط کذب رسول من قبلک د دې معنا ده فتکذیبک تکذیب رسول من قبلک ستا تکذیب د تیرو ټولو پیغمبرانو تکذیب دی نو عین امدغه اجازه کړه عصام صاحب تعویل پکې وکړو جاءوا بالبينات دي ټولو پیغمبرانو راتلل کړي په واضح معجزات باندې والزبر او په صحیفو باندې والکتاب المنیر او په کتاب منیر باندې والکتاب المنیر او راتللی کړي دي په کتاب واضح د دینه قرآن مراد ده خو چې د دینه قرآن مراد شي بیا رسول من قبل کسر بیا نه لګيږي چې تیرو پیغمبرانو راتلل کړي بیا به جاءو د ټولو پیغمبرانو سره لګي جاءو راتلل کړي د ټولو پیغمبرانو چې تم پکې ور داخلي بالبينات والزبر والكتاب المنیر كل نفس ذائقة الموت دا تسلید رسول الله صلی الله علیه وسلم تا لأن تذکر الموت مما يزيل الغموم سړی ته چې مرګ وریاد شي د دنیا غمونه ترې نه هیر شي نو پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکوي چې ته مه خفه کېږه مرګ راځي په هر چا نو دا د دنیا غمونه به ختم شي هر نفس سکون کې د مرګ د ملائکو باندې مرګ راځي که نه راځي جمهور علما فرمایي چې ملائکې مړي کېږي او حکما وایي چې حیات د حرارت او د رطوبت مجموعه ده د حرارت په تحلیل د رطوبت کې مؤثر ده نو حرارت غالبیږي او رطوبت کمزوري کیږي
نو تر څو چې رطوبت ختم شي نو د انسان مشي او په مجرداتو کې وای حرارت او برودت نشته، لدی وجنه حکما وای په وای مرګ ناراضي. او الله فرمای کل نفس ذائقه الموت. نو په دې عقیده سره حکما کافر دي. حکما وای مرګ څه ته وای؟ د انسان په بدن کې یو حرارت دی بل رطوبت دی. د دې د قوجه د سړی ژوندې دی لکه ګرم او یخ لین، د دې نه بلب لګیږي. بیا کله کله د حرارت غالب شي په دې برودت، د برودت خوري. نو چې برودت مکمل ختم کی یوازې حرارت پاتې شي نو انسان مړ شي. نو دا خو په جسم کې راځي او مجرداتو کې خو دا نه راځي، حرارت او برودت غلطه نشته. نو حکما و چې په هغوی مرګ نه راځي. عبد الله ابن عباس فرمایي چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې کل من علیها فان، څوک چې په دې ځمکه کې دي پناه کېږي به. نو ملایکې ویل چې ما ته اهل الارض، بس د ځمکې مخلوق مړه کېږي موږ لکه چې بچ. بیا چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې کل نفس ذائقه الموت، نو قالت الملائکه موتنا، موږ مړه شو. یعنی کل نفس کې موږ هم داخلي وو. نو په ملایکو مرګ راځي، خو سکون کې د مرګ دی. نو ګوره قرآن وایي چې مرګ د څکلو شی دی. پنجشیریان وایي نه، مرګ دایمي دی، چې مړ شو 1000 کاله به مړې، 10,000 کاله، تر څو چې اسرافیل علیه السلام په شپېلې کې پوکې کوي تر هغې پورې به ته مړې. او الله پاک فرمایي چې نه، مرګ یو څکل دی، دوام پکې نشته. بس د مرګ نه وروسته سمدستي ته راژوندی کېږي. نکیر او منکر دې په قبر کې کینی، سوال او جواب در سره وکړي. وانما توفون اجورکم، بشک پورا درکولی شي تاسو ته اجورکم یعنی اجزیه اعمالکم، جزاګانې د اعمال تاسو یوم القیامت، د قیامت پر ورځ. فمن زحزح عن النار، فمن ابعد عن النار، څوک چې د اور نه لرې کړی شو، وادخل الجنه، او جنت ته داخل کړی شو، فقد فاز یعنی سعد ونجا، دې نیکبخت شو او نجات حاصل کړ. وما الحیات الدنیا، نه دی ژوند دنیوي الا متاع الغرور، مگر سامان د دوکې دی. لتبلون فی اموالکم، جواب د قسم محذوفه ده، لام موطئه للقسم ده. والله لتبلون، قسم ده چې پتا سو به امتحان کیږي خامخا. فی اموالکم، په بار د مالونو تاسو کې، بالفرائض چې زکاتونه به در باندې فرض کړم. وانفسکم، او پتا سو به امتحان کیږي په بار د نفسونو تاسو کې، بالقتل والجرح والاسر وفقد الاقارب، ستاسو بدنونه به قتلیږي، زخمین کیږي، به بندیان کیږي، به خپلوان به وفات کیږي. ولتسمعن، لام موطئه للقسم، قسم دی چې تاسو به اورئ خامخا من الذین اوتوا الکتاب، د هغې خلکو نه چې کتاب ورکړی شوی دی، من قبلکم ستاسو نه مخکې، ومن الذین اشرکوا، د هغې خلکو نه چې مشرکان دي، اذن کثیرا، ضرر ډېر، قطعنی فی دینکم، لکه ستاسو په دین به اعتراضات کوي، او د هغوی د لاسه به تاسو ته ډېر ضرر اورئ. وان تصبروا علی تلک الشدائد، که په دغې تکلیفونو تاسو صبر وکئ، وتتقوا، او تاسو تقوا وکئ، یعنی تمسکوا بتقوى الله، فان ذلک من عزم الامور، بشک دا من خیر الامور، د خو کارونه نه دی. عزم په معنا د ټینګوالي، کلکوالي، دا د کلکو کارونه نه دی. یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزمها الناس، دا هغه امور نه دی چې په کار دا چې خلک ورته عزم وکړي. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، یاد هغه وخت چې واخیسته الله پاک مضبوطه وعده د اهل کتابونه، لتبیننه، چې خامخا بیانوي به خامخا دا کتاب، للناس خلقو ته، ولا تکتمونه، او پټوي بینام. وتدل بالآية على وجوب إظهار العلم وحرمة كتمان شيء منه، دا آیات کریمه د دې لپاره دلیل دی چې د علم اظهار واجب دی او کتمان حرام دی، او چې دا کتمان الته حرام دی چې د غرض فاسد د وجې نه، لکه د تسهیل علی الظلماو د لپاره مسائل پټې چې په ظالمانو اسانتیا راولي، یا ظالمان خوشحالوي، تتویب لنفوسهم، یا د پیسو د دنیا او د دولت لپاره بعضې مسایل پټې، لکه نن سبا چې د مولیان د جهاد مسایل نه بیانوي. دا د راحت آباد د مدرسې یو مفتي صاحب و حیات آباد کې مسجد کبیر ورته وایي، د مسجد ته مامونځ کولو بیا را سره میلاو شو، دی راته رساله راکړه، وایي ما رساله لیکلې ده، ما یې ته راکړه، په رساله یې لیکلي وو الجزایر میں امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف شرعی فتوا، الجزائر کی د امریکی د فوجونو په خلاف شرعي فتوا،
مې ته خو ډېر لرې لاړې الجزایر ته جیکب آباد ولې نه یادې پاکستان کې امریکي افواج کې موجودګي کې خلاف فتوا طبعا خو دغه فرض دی قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و چپ چپ ویلا مو وای نو ولا تکتمونه دغه ته کتمان وای دې ځن الجزایر پورې ورسېدي او دلته چې درته په سر ګرځي د دوی په خلاف فتوا نشته لا تبيننه للناس اوس نشته مخکې یو څو کاله مخکې داریم روډ کې د ورځې به 2000 ګاډي د امریکای تیرېده د دې په خلاف ولې فتوا نه ورکړي ولا تکتمونه نو دا آیات کریمه د دې لپاره دلیل دی چې اظهار د علم واجب دی او کتمان چې دی د حرام دی خو په کوم وخت کې حرام دی چې د غرض فاسد د وجې نه لکه د ظالم د خوشحالولو دپاره په ظالم د سهولت د راوستلو دپاره فنبذوه وراء ظهورهم نو دوی دا وعده وغورځوله شاته د خپلو ملاګانو واشتروا به ثمنا قلیلا او وایخېسته په دې باندې پیسې لګي فبئس ما یشترون نو ډېر بد دی هغه څه چې دوی اخیستي دي اندونیزیا کې د دریو ملکونو د علماو مجلس دا اوس لنډ وخت کې د افغانستان او د پاکستان او د اندونیزیا د افغانستان په نمایندګۍ چې کوم مولا راغلی و اشرف غني چې دی اشرف غني وایي دا د مدرسو د علماو ډېر احترام کوي حالانکې 3 جمعې مخکې په مدرسه بمبار کړی خو بیا هم دی لګیا و هغه ډېر په احترام ورته قایل دی احترام یې دا دی چې په ډرو نیولي نو دا همدا علما یې سودي نو فبئس ما یشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الله پاک فرمایي ته ګمان مه کوه په هغې خلکو باندې چې دوی خوشحاله دي بما اتوا یعنې بما فعلو دوی چې کوم ګناهونه کوي په هغې دوی خوشحاله دي ويحبون او دوی دا خوښوي ان يحمدوا یعنې ان يحمدهم الناس چې خلق دي د دوی حمد بیان کړي د دوی صفات دي بیان کړي بما لم يفعلوا په هغه څه باندې چې دوی نه دي کړي بخاری شریف کې حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سألهم عن شيء پیغمبر علیه السلام د دوی نه د یوې مسلې په باره کې تپوس وکړو د دې یهودو نه فکتموه دوی پټ هغه مسله پټه کړه د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه بیا ووتل نو چې د پیغمبر علیه السلام د مسجد نه ووتل د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم واستحمدوا بذلك إليه نو دوی خلقو ته دا وښوده چې پیغمبر علیه السلام ته د هغه څه خبر ورکړو د کوم چې پیغمبر علیه السلام د دوی نه تپوس کړی او په دې باندې بیا خوشحاله مو نو فلا تحسبنهم دا تاکید دی د مخکیني لا تحسبن دپاره لبعد العهد نو په دوی باندې ګمان مه کوه بمفازة یعنې متلبسین بنجات چې دوی دي متلبسي د کامیابۍ سره مفازت صيغه د مصدر میمی ده په معنا د فوز نجات ته مراد ده من العذاب ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره عذاب دردیدلی دی ولله ملک السماوات والارض خاص د الله لپاره ده بادشاهي د اسمانونو د ځمکو والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف د دې معنا مخکې شوی و تعاقبهما تعاقب د شپې او د ورځې چې یو د بل پسې راځي او یا ازدیاد د شپې او د ورځې لآیات یعنی دلالات دا غټ غټ دلایل دي د الله په توحید لأولی الالباب د عقلاو د پاره الذين عقلاء هغه خلق دي الذين په موضوع د نسب کې ده الذين يذكرون الله اولو الالباب هغه خلق دي يذكرون الله چې الله پاک یادي يذكرون الله الذكر باللسان مع حضور القلب چې په ژبه یادي او په زړه کې الله ته متوجي وي قیاما په ولاړه الله پاک یادي او قعودا او پناس کې یادي وعلى جنوبهم یعنی وقائنين على جنوبهم پداسي حالت کې یادي چې دوی په ډډو باندې پراته یعنی متجعين على جنوبهم ويتفكرون او دوی فکر کوي دا مراقبه ده ذکر په فکر مقدم کړو وجه دا ده چې په ذکر کې عبادت د بدن ده او په فکر کې عبادت د روح ده ويتفكرون في خلق السماوات او دوی فکر کوي في خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې والارض او په پیدایش د ځمکې کې خاصه تفکر بالخلق
للنهي عن التفکر بالخالق، په خلق او په مخلوق کې تفکر کوا، په خالق کې تفکر مکوا. دوی تفکر کوي په اسمانونو او ځمکو کې، خلق په معنا د مخلوق سره ده او اضافت په تقدیر د فی ده، یعنی یتفکرون فی ما خلق. دوی تفکر کوي په هغه مخلوق کې چې په اسمانونو او ځمکو کې پیدا شوی ده، فی ما خلق فی السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، دوی په شپه باندې وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا. دوی وایي چې یا رب زمون تا نه دی پیدا کړی دا اسمانونو او ځمکې باطلا، یعنی عبثا، دا دی عبث نه دی پیدا کړی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي تفکر ساعت خیر من قیام لیلة، یو ساعت فکر کول دا د یو شواروز د عبادت نه ډیر ثواب لري. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي فقرة ساعت خیر من عبادت 60 سنة، یو ساعت فکر او مراقبه د شپېتو کالو د عبادت نه ډیر ثواب لري. سبحانك من پاکی بیان اوستا، فقنا عذاب النار، نو تمون د عذاب د اور نه وساته. ربنا اننا سمعنا مناديا، یا الله پاک ربنا یعنی یا ربنا دعاء آخر مبني على تأملهم في الدليل السمعي، مخکې د دوی تأمل په دلایلو افاقیو کې او اوس تأمل د په دلایلو سمعیو کې. نو ربنا اے رب زمونږه اننا سمعنا بشک مونږ واورېدا منادیا، سمعنا منادیا مونږ واورېدا د یو منادینا، دا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ربنا انك من تدخل النار، یا الله فقط چې سکور ته داخل کی فقط اخزیته، نداد رسوا کړو. وما للظالمین من انصار، او نبید ظالمانو د پاره کم کوم کی. ربنا یعنی یا ربنا اننا سمعنا منادیا، من واورېدو د یو منادینا، دا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې د دې منادی مصداق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. محمد ابن کعب القرظی فرمایي چې د دې منادی نه قرآن مراد دی. نو یا قرآن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، خدا تنوین پکې د تفخیم د پاره دی. الله پاک نه تعبیر په منادی وکړو، په داعی و نه کړو. اشاره کوي کمال حرصه علی الدعوه، چې د په دعوت ډیر حرص لري، قریب تم دعوت ورکوي، بعید تم دعوت ورکوي. بعید ته په دعوت په رفع الصوت ورکول کیږي، په اوازونو ورکول کیږي. نو د دې تعبیر په منادی وکړو چې دې چغي وهي، یعنی بعید تم دعوت ورکوي، قریب تم دعوت ورکوي. ینادی للایمان، خلقو ته اوازونه ورکوي د ایمان طرف ته. ان امنو، دا تفسیر د پاره د ینادی دی. ینادی للایمان څه معنا؟ ینادی للایمان دا معنا چې ان امنو بربکم، چې تاسو ایمان راوړئ په خپل رب باندې. فآمنا، نو موږ ایمان راوړو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا الله پاک او بخښه موږ ته ګناهونه زموږ. وکفر عنا سیئاتنا، مخکې فاغفر لنا ذنوبنا ذکر شو، او دلته وایي کفر عنا سیئاتنا. نو د غفران او د تکفیر په مابین کې بعضی علما وایي فرق نشته، بس دواړه یو شی دي. او بعضی علما فرمایي چې په تکفیر کې یوه زائده معنا ده، وهو التغطیه للامن من الفضیحه. غفران بخلو ته وایي، بخل کله وروسته د رسوا کېدو نه، یو ځل دې رسوا کړي بیا دې وبخي. او تکفیر په هغه صورت کې راځي چې پرده در باندې واچي، رسوایي ته دې پرېنږدي. نو فاغفر لنا ذنوبنا، په دې کې ترقی د ادنا نه اعلی ته ده، یا الله ګناهونه مو بخي. نو دا بخل کله قبل الفضیحت، مخکې د رسوایي نه، کله وروسته د رسوایي نه. نو وکفر عنا سیئاتنا یعنی قبل الفضیحه، یا الله ګناهونه زمونږ محو کا، رسوا کولو ته مو پرېږده. بعض علما پکې دا فرق کوي. په دې خو پوه شوې، دا د تکفیر او د غفران په مابین کې ما درته فرق ذکر کړو. مخکې د فغفر سره ذنوبنا ذکر شو، او دلته د کفر سره سیئات ذکر شو. نو د ذنوب نه ما تقدم من المعاصی، هغه ګناهونه مراد دي چې مخکې کړي دي انسان، او د سیئات نه مراد هغه ګناهونه دي چې د دې دعا نه وروسته کېږي. دویم فرق پکې دا ده چې ذنوب نه مراد هغه ګناهونه دي
چې هغه انسان مع العلم بكونها معصیه کړی دي سره د دینه چې علم د شته چې دا ګناه ده او دیم کوي او د سیئاتونو مراد هغه ګناهونه دي چې مع الجهل بذلک ګناه دي کړی دا پته نه لګیږي چې دا ګناه ده وتوفنا مع الابرار او یا الله فقط ما وفات د ابرار د نیکوکارو سره ربنا یعنی یا ربنا وآتنا بعد التوفی چې کله موږ وفات شو نو موږ ته تراکه ما هغه ثواب یا هغه نصرت وعدتنا چې تاسو موږ سره دغه وعده کړی ده علی رسولک فشبه د پیغمبر علی رسولک نو دا علی رسولک دا د وعدتنا د لپاره مفعول مطلق ده نو علی رسولک د کائنن پورې تعلق لري کائنن دا د وعدن مقدر د لپاره صفت ده او وعدن د وعدتنا د لپاره مفعول مطلق ده نو داسې بشي وعدتنا وعدا کائنا علی لسان رسولک داسې وعده چې هغه کائنه د پژبه د پیغمبر دویم علی رسولک د وعد پورې تعلق ورکا وعد پژبه د پیغمبر شوی دی دا وعده پژبه د پیغمبر شوی دی ولا تخزنا يوم القيامه او تمنور سوا کوا یوم القیامت ورځ د قیامت کې ولا تخزنا خزیا د دې لپاره ډېرې معناګانې دي یو معنی دا اخذ الله العدو یعنی ابعده یو معنی دا ابعاد دویم معنی دا اهانت دریم معنی دا فضیحت رسوا کول څلورم معنی دا اهلاک پنځم معنی دا په داسې ځای کې درېدل داسې ځای کې ودرول یستحیا منه چې دا غینه خلق حیا کوي نو ولا تخزنا یا الله فقط من مرسوا کو د قیامت پرز انك لا تخلف الميعاد بشکته چې ته مخالفت نه کوي الميعاد په وعده کې فاستجاب لهم ربهم الاستجابه بمعنى الاجابه نو قبول کړو د دوی لپاره رب د دوی طلب د قبلول نه کړي بلکې قبول کړي دي نو قبول کړو د دوی لپاره رب د دوی انی یعنی بانی په داسې طریقه باندې چې زه چې یم لا اضيع عمل عامل زنه زیکم عمل د یو عمل کوونکی منکم استاسنم من ذکرن دا مخکې د منکم نه بدل دی منکم من ذکرن تاسو ته مخکې مو ویلي کنه چې دوه حرف جر چې متحدي په لفظ او په معنا کې یو عامل ورته اضيع دی کنه لا اضيع عمل عامل منکم عامل منکم دا منکم د عاملین پورې تعلق لري او من ذکرین د عاملین پورې تعلق لري خو یو منکم مبدل منه دی دویم من ذکرین دا ترنه بدل دی د بدل او د مبدل منه په صورت کې مرته عامل یو راتلیش من ذکرین او انثى چې هغه نارینه یو کسانه نه بعضکم من بعضکم مبتدا ده او من بعض دا ورته خبر ده من ابتدائیه ده په تقدیر د مضاف سره بعضکم من اصل بعض بعض استاسو چې دي د اصل د بعض نه دي او یا اتصالیه ده او اتصال یا په اعتبار د اتحاد الاصل سره ده والمراد به الاتصال في الاختلاط والتعاون والاتحاد في الدين بعض استاسو متصل د بعض سره دي فتعاون کی او په اتحاد فی الدین کی فالذین ضرب للتفصیل ضرب تفصیل لما اجمل فی العمل مخکې لا اضيع عمل عامل د دې عمل لک تفصیل الله پاک کوي فالذین هاجروا هغه کسان چې وی هجرت کړي دي او اخرجوا فی من دیارهم او وستل شوی دي دوی د خپل کورونو نام وستل شوی نو په دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې دا هجرت عن قصرین دی و استقرارین د مجبوریت دی دوی خلکو د کورونه شړلې دي کني دوی نه وطن و اوذو فی سبیل او دوی ته ضرر رسیدلې ده زما په لار کې یعنی بسبب طاعتي وقاتلوا او دوی د الله په لار کې جنگیدلې دي وقتلوا د الله په لار کې شهیدان شوي دي نو دا اعمال چې چا کړی دي لا اکفرن لام موت ال القسم ده والله لا اکفرن قسم په الله دې چې زبر ختم کوم د دوینا محو بکم د دوینا سیئاتهم یعنی الصغائر هغه صغائر سیئاتنا صغائر مراد دي لانها تكفر بالحسنات لكن بشرط اجتناب الكبائر صغائر د حسنات په وجه ختمي دي
او په شرط د اجتناب د کبایرو. ولا ادخلنهم او قسم دې چې زه به دوی داخل کم جنات باغونو ته تجري من تحتها الانهار داسې باغونه چې روان وي د هغې لاندې نهرونه ثوابا یعنی لأصيبنهم ثوابا زه به دوی ته سزا ورکم جزا به ورکم جزا لأصيبنهم ثوابا جزا به ورکم جزا من عند الله یعنی کائنا من عند الله داسې جزا چې د الله د طرف نه ده. نور ترکیبونه پکې کولای شي چې ثوابن حال کې د جنات نه دا باغونه چې دي جنات حال دا چې دا باغونه ثوابا من الله بدله د الله د طرف نه. والله عنده حسن المآب بشک الله چې د الله په نيزه حسن المآب حسن الثواب كل ثوابونه دي. عنده حسن الثواب حسن الثواب مرفوع ده بنا بر فاعلیت ده عنده ده پر او عنده اعتماد په مبتدا کړي ده چې والله ده یعنی الله مالک ده حسن الثواب. لکه عربان وی عندي ما تريد یعنی مطلب زي مالک ما. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك دوکدن کتا تقلب الذين كفروا اوریدل راوریدل د هغه خلکو چې کافران دي په البلاد په دې خارونو کې متاع قلیل متاع دا خبر د پاره د مبتدا مقدره ده هو یعنی تقلبهم د دوی اوریدل راوریدل دا متاع دا قلیل ډیر لګه زمانہ ثم مأواهم جهنم یعنی ثم مصيرهم الذي يؤون الیه د دوی زیاده ورګرځېدو چې دوی ورته ورګرځي جهنم ده. وبئس المهاد او ډیر بد فراش ده د جهنم. لكن الذين اتقوا ربهم لكن د نحات پنيز د استدراک د پاره ده او د علماو د علم معانی پنيز باندې د قصر القلب د پاره ده. نو کله استدراک د پاره کوي نو بیا وای داسې ولګوي. کله چې الله پاک د دوی د تجارت توصیف وکړو د دې کافرانو چې انه متاع قلیل دا ډیر لږ متاع ده نو متوهم دا توهم وکړو چې دا تجارت من حيث هي چې دا منقطع ده من حيث هي هر تجارت به منقطع متاع قلیل وي. د کافری که د مسلمانی نو الله پاک دفع د توهم وکړه چې نه د مسلمان تجارت منقطع نه ده. لكن الذين اتقوا صفه دفع د توهم پکې راوسته او د علماء د علم معانی پنيز لكن د قصر القلب د لپاره مستعمليږي. نو په دې کې رد کوي په عقیده د کافرانو د عقیده ساتله چې موږ په دنیا کې خوند واخیستو انهم متمتعون من الحياه او مؤمنان چې دي دوی په خسران عظیم کې دي. دا د کافرانو عقیده ده. کافران په خپل عقیده کې وایي چې د دنیا نه خوند موږ واخیستو او مسلمانان په تاوان کې دي. نو الله پاک د دوی په دې عقیده رد وکړو چې په تاوان کې تاسو یې مسلمانان په تاوان کې نه دي. لكن الذين اتقوا ربهم دا مبتدا ده لهم دا ورته خبر ده هغه کسان چې د خپل رب نه ویریږي لهم جنات دا فاعل د پاره ده لهم ده د دوی د پاره باغونه دي تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا مفعول مطلق د پاره د فعل مقدره ده نزلا بالمستیا ورکړې شو بالمستیا نزلا ما يعد للضيف اول نزوله اول چې ستا کړه ملمراشي او تو ورته د ناشتي د پاره څه تیار کې دي ته نزول وي. نو مفعول مطلق د فعل مقدر یا نزلا د جنات النحال ده دا باغونه چې دي نزلا من المستیا ده نو حمل مبالغه ده یا ذاته پکې مقدر ده ذات نزول من عند الله وما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره دی هغه د نیکوکارو خلکو د لپاره بهتر دي. وان من اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه لکه نجاشی د دنم اسحمو د اسحمه معنا د عطیه الصنم د بوت ورکړی شوی دا عیسویو به په پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړو او د حبشي بادشاہ. وان من اهل الكتاب بشک بعض د اهل کتابونه لمن يؤمن بالله خامخا داسې خلک دي چې په الله باندې ایمان لري. وما انزل الیکم دارنګي د دوی ایمان دی په هغه کتاب باندې چې تاسو ته نازل کړی شوی دی.
وما انزل الیهم او په هغه کتاب ایمان دی چې دوی ته نازل شوی دی خاشعين دا حال د فاعل د یؤمنون ایمان لري حال دا چې دوی ویریږي د الله خاشعين لله او یا حال د ضمیر د الیهم نه انزل الیهم خاشعين لله یعنی خاضعين خائفين متذللين د خاشعين یا معنا د خاضعين عاجزی کوونکي دي یا د خاشعين معنا د خائفين متذللين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دین اخلی د الله په آیاتونو باندې ثمنا قليلا پیسې لګي اولئک لهم اجرهم داخلت چې دی د دوی لپاره اجر د دوی د عند ربهم پنيز د رب د دوی یعنی په آخرت کې ان الله سریع الحساب بشک الله پاک چې تیز حساب کوونکی دی یا ایها الذين آمنوا اصبروا اے مؤمنانو تاسو صبر وکړئ صبر على الطاعه صبر على المصيبه صبر عن المعصيه قدرې قسمه صبر دی نو تاسو صبر وکړئ وصابروا یعنی اصبروا على شدائد الحرب صبرا زائدا په تکلیفاتو د جنگ باندې زیات صبر وکړئ ورابطوا یعنی اقیموا فی الصغور رابطین خیولکم فیها ورابطوا او تاسو په څنګهونو کې اوسېږئ په حال کون تاسو کې چې تړون کې د خپل اصول یې په دې څنګهونو کې او انتظار کوئ دشمن ته رابطو یعنی وتړئ خپل اصول مطلب دا دی چې په څنګه کې ثابت قدم اوسېږئ اقیموا فی الصغور په سرحداتو کې مضبوط اوسېږئ رابطین خیولکم فیها چې پای کې خپل اصول تړلې وي او ترصد دشمن کوئ حضرت سهل ابن سعد فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنيا وما علیها رباط د دشمن په سرحداتو باندې پیری ته وایي چې د دشمن په سرحداتو باندې پیره کوي نو د دشمن په سرحداتو باندې یو ورځ پیره دا د دنیا او د ما فيها نه بهتره ده واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون